کافرانو چې ډېر لوی سړی د منځه یوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویلو کسور ولګي معاینه وکړي دا څوک دی. علی کرم الله وجهه راغی. حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پروت ہے. چویل دل پا منڈ باندھ علی شیر خدا راغے و حنزلہ نا آخری خبری اخلی ورطوی اے حنزلہ تا تخو رسول اللہ جواب رے نخود لو. اے حنزلہ دا چاپ پیغام راغ للے دا دو کونو سردار مبارک تا خبر ہو رسید لو یا رسول اللہ. شوق سروے صلی اللہ اے دا اللہ حبیبا اخو حنزلہ پروتے ورطوی نانا حنزلہ پکور کی دے ما علی لی گلے دے اس بخبر راوڑی. علی شیخ رسول اللہ مبارک تا پتہ لگی نا ذکر مجاہدین دا ورز راغلی دا شپید مجاہد سا پتہ لگی. صبح صادق را اختلو کافرانو خپل مرچی برابر اولی او حنزلہ رضی اللہ عنہ لگے دے تورا اصغر برابر ای. حنزلہ ستا شان نلوگیشم ستا دا ایمان نلوگیشم چاور تولی. حنزلہ رسول اللہ مبارک آغی خیمہ کے ناس دے حل تلار شا. حنزلہ پا جڑاشو وی دا سے چل دے چی حنزلہ نیو کو تاہیدہ وشو چی مجاہدین دا رسول اللہ را وطلو دی دا کور پا مینہ باندے لاڑو اس ما تستر گیا غی سر لگول بید بیخ کاری گو ما وطحلہ موایا. اللہ نا غوانم چا اللہ توفیق را نصیب کی او خدا پاک دی زمان دا جنگ میدان آخری میدان ہو گرزئی. حنزلہ رضی اللہ عنہ مبارک رسول اللہ مبارک سر استر گی نمیلاولی حیاء ورط للا. پیغمبر علیہ السلام جنگ گرم دے و دیر زیاد بدحال جوڑ شو غبار دے دوڑی دی وہی قتل چے آواز راغے چے ابو سفیان لا ایمان نو راوڑے. ابو سفیان ایمان لا نو راوڑے آواز راغے چے ابو سفیان چا سملولے دے او پا اغی کس باندے دغشو باران دے. رسول اللہ مبارک تپوسو کچھ تاسی خپل مرگری گوری پورا دی آو زمون سمر مرگری چی دی آغا ٹول پورا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان وئی چکل ایمان روڑو بیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرمائی وی زمان دی دو خدای پسات قسم وی چی دو جیہان ٹولی خوشبوئی او طرف تکا خو چکل حنزلہ زمان پسینہ باندے کے ناستو وما آوازو کو اے قریش و شاب سے حملو کی ما باندے دو خود دغر ندرن وزن پرات شاد خوان گزار آگے حنزلہ پا مرائی باندے اولگی دلو دا حنزلہ دوینی سانس کے زمان پا پوزا باندے پرے وطلو. ابو سفیان ہوئی زمان دی پا خدے قسم ہوئی چی پا جیہان کی ماں دسی خوشبوئی لی دلے نوا دا سی خوشبوئی ماں نوالی دلے مازر دا سی اولی دل نو دا حنزلہ شنڈی خوزی دلے بل گزار چی اوشو حنزلہ زمان دا ڈڑی ندا سے شو. خلقو حنزلہ باندی گزارو نکال ماور تولی پام کوئی بل گزارو نکئی. حنزلہ لگے دے شنڈو باندی سوئی زور تا وقت ما وقتی خود حنزلہ دخلین دا الفاظ را علل یا اللہ دا خو یو روح چپتا میں قربان کو یا اللہ کاش گتا ما تسل روح نرا کڑے ما بسل وارنن پتا قربان کڑے اخو یو روح لاڑو. حنزلہ رضی اللہ عنہ حجل لاڑو بیت اللہ شریف توافی کولو. عزیزانو توافی کولو احرامی تڑلو چاور تولی حنزلہ دا تسوے
حنزله دا تسوي حنزله رضی الله عنه مبارک دخلین الفاظ وتل علامہ ابن کثیر ترجمه کړی دی چې رب ته دا الفاظ دا اشعار معنا دا ربا زه هغه حنزله یم چې چا ربانه ګډې نه سره ولې زه هغه حنزله یم چې چا په مخ د کور د دروازه کې نه پرېښودلم زه هغه بدرنګ حنزله یم خو ربا تا خو ماله دروازه کولو کړې ده یا الله زما دا طواف به قبول وي اون خو 2 رکعاته منځ کو بیګا مې خدای سره ملاقات شو 2 رکعاته صحابه ځانونه او مالونه قرباني طواف کې وي خدایا زما طواف به قبول او کنا نو دخلین او आवाज وته چې خدایا اسه نه چې زما په وجه باندې راغلي د کورتا ستا سمره محتاجان او فقیران او امیدونو نه ډکه جوړې راوړي الله اسه نه د حنزله په وجه باندې دا غوي جوړې تش پاتې نشي ابن کثیر وای په جړه باندې الفاظ وکړل आवाज ورته راغې اے حنزله ستا د عاجزۍ د وجه نه می چې څومره د بیت الله نه خلق تاویږي ما د ټولو بخنه نصیب کړه هغه حنزله د ابو سفیان په سر باندې د وینې ساس کې لګېدلې ده یو چا کپړه راوړه حنزله ته وی دا پاکوما ابو سفیان ته وی دا پاکوما ابو سفیان ورته وی پام کو زما د سر نو د بدن نه د حنزله وینم پاکوا حنزله د بدن وینه زما په بدن باندې خوشبوئی لګېدلې ده خیمه تلا مرګري ورته وی اے ابا سفیان ستا خود مرګ خبر راغې او تا نه خوشبوئی روانه ده ورته وی والله خوشبوئی نه ده دا ټول د وینې خوشبوئی د حنزله رضی الله تعالی عنہ دا د حنزله د وینې خوشبوئی دا حنزله یو کس راغی په منډه باندې د حنزله رضی الله عنه د بدن نه وینه روانه ده لا پروت د کافرانو په منځ کې هغه دا وینه راواغسته او داسې کړه قسم خوري چې ما په ژوند کې لاس په هر قسمه خوشبوئی باندې لاس ووینځلو خو چې کومه خوشبوئی د حنزله د وینې وه هغه زما د ایمان د راتلو نه بعد چې ما ایمان راوړو ما به خلقو ته ویل زما دا لاس بین کا ما ته ویل دا څه وجه ده دا خو ډېره ښکلې خوشبوئی ده ما به ویل دا خوشبوئی د حنزله رضی الله عنه ده د کافر په خوله باندې د عاشق رسول د ویني صفات موجود دي دا فنا فی الله والا خلق دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الته کس پروت دی وسمون خلق پوره دی او کافرانو چې ډیر لوی سړیم د منځه یوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویلو کس ورولېږي معاینه وکړي دا څوک دی علی کرم الله وجهه راغی حنزله رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پروت ہے چویل دل پا منڈا باندھ علی شیر خدا راغے و حنزله نا آخری خبری اخلی ورتوی اے حنزله تا تخو رسول اللہ جواب رے نخودلو اے حنزله د چاپ پیغام راغ للے د دو کونو سردار مبارک تا خبر ہو رسیدلو یا رسول اللہ شوق سروے صلی اللہ اے دا اللہ حبیبا اخو حنزله پروت ہے ورتوی نانا حنزله پکور کی دے ما علی لی گلے دے اس بخبر راوڑی علی شیر خدا پا منڈر آگئے سرگو تے لاس نیولے دے پا گربان دے اخ کے راغلے سردار کونین تے غیق کی سر اولگولو ورتوی یا رسول اللہ اخو حنزله پا شہادت بانے رسید لے دے ورتوی اے علی خطا شوئے بھائی ما خو حنزله لجواب پری خود لے ندے ما خو حنزله تا زکه سره اونلی ګلو چې حنزله په ډېر غربت کې واده کړی دی ما ول پرېدا سورزي خوشحالي د چې تیرې کې تا به بل څوک لیدلی
او که حنزله وی داغ پتی زبانه داغ لګیدلې علي شیر خدا په منډه راغی لاس مبارک د حنزله پتی زبان دی وهلو وینې ته لره کړلا هغه سپینځه د نور په شان دی پړقېږي او حنزله رضی الله عنه مبارک ورته تبسم وکړلو ورته اے حنزله ته حنزله ورته سر مبارک خزولو عزیزانو حنزله نه روح تله ده لیکن بعد الموت کرامت د اولیاء او د غلامانو د رسول الله حق ده حضرت حنزله رضی الله عنه مبارک نه علی شیر خدا لاړ ورته یا رسول الله حنزله ده ناغه زین د نور په شان دی پړه روانه وا رسول الله مبارک په منډه راغی حنزله نه یو لاس لاندې کو د حنزله مخ مبارک می رسول الله سینې ته ولګېدلو لکه ماشوم چې تی پوری ځان ونخلی یو صحابي دی عبدالرحمن بن عوف نامه ده وی زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې د حنزله مینا د رسول الله سینې پورې ما ولیدله یو صحابی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیږ مبارک نه د حنزله سر دی خوا کولو او حنزله مبارک تن پری وتل دی خوا خو سر مبارک د سینې نه خوا کېدلو نا رسول الله مبارک می اجړل ورته اے حنزله اے حنزله الله جل جلاله استاد پارا د اسمان نه فرشتي را اولیږلې صحابه کرام وی من اولیدل چې حنزله جسد مبارک روان دی وسوګي ګوري نا چاته پته لګی نا چې دا چا نیولې دی او د حنزله د بدن نه پروانه باندې د ابو ساس کی لاندې را غورځيږي سرداری کونین وی وګورئ اے صحابه کرام لاړ شئ د حنزله سرنا او بروان دي ما ته پرشتو پیغام راوړلو چې الله وای چې ملائکه دعا غوښته وا چې یا الله د حنزله د لام بول اکرام او اعزاز ممتراکا غسیل الملائکه ورته وی احادیث کې غسیل الملائکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان شو الله کمګر زی ورتا وړاندې کېږي ما الله جل جلاله د هغې د غسل دپاره د اسمان نه هغه فرشتې را ولېږلې هغوی چې پیدا شوي وي دا دعا یې کوله چې یا الله موږ ته هغه انعام راکړه خدایه چې د پیغمبر په امت کې تا ته محبوب شهید وي چې د هغې غسل موږ وکړو او په نن روز باندې افضل شهید هغه حنزله رضی الله عنه دی حنزله د څه دپاره قرباني ورکړه دې ته وایي فنا فی الله مقام نبی علیہ السلام تپوسو کو تاسو لاړ شئ او د حنزله د بیبي نه د زنانه تپوسو کی چې حنزله په کوم حالات کې راغلی و بیبي ورته وویل چې حنزله رضی الله عنه د کور نه په دې حالات وتلی هغې ته د لامبا شرعي ضرورت و حنزله رضی الله عنه مبارک د شپې رسول الله خوب کې ولیدلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو صحابه کرام سار نبی علیہ السلام مخاطب کړل صحابه ستاسې ورور بیګا په علیین کې داغي روح ته د تمام اسمان چې څومره مخلوق پرشته وي د تمام په استقبالیه کې د ستاسې د ورور حنزله روح علیین مقام ته او به د الله په حکم باندې الله جل جلاله ځان ته وغوښتلو عزیزانو دې ته وی فنا فی الله مقام حنزله ته وزلی چاول چې اے حنزله تا ته په ژوند کې کومه خوشحالي ډیره ملاو شوې ده مبارک وجړل وای مال دوه خوشحالۍ نه ملاو شوې یوه خوشحالي دا وه چې کله رسول الله مبارک په حجت الوداع باندې بیان کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته په جمعه باندې د حج فضیلت بیانولو حنزله رضی الله عنه مبارک فرمایي چې مال په دغه ورځ ډیره لویه خوشحالي وه چې رسول الله مبارک مال خطبه کې دوه کرتې وکتل او تبسم یې وکړو ما تپوس وکړو اے د الله حبیبه صلی الله علیه وسلم تاسې مبارک د خپل عادت نه خلاف ما ته ولیدل او ومخاندل نو ما ته د دوه کو سردار مبارک فرمایل چې اے حنزله
د اسمان نه یو پرشتو صف داسې راغی، تا نه چار چاپېره کېناستې، ما لیدلې. حنظله چې کله تا نه پرشتو ګیره واچوله، یوه پرشته بلې ته وایي چې د دې څومره مقام دی، بلې ورته ویلې د دې روح ته د الله تمامې پرشتې په علین مقام کې انتظار کوي. نو ما وخاندل چې حنظله دلته ناست و، روح د پاره د اسمان پرشتې په انتظار کې ولاړې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا ویلو چې مال دغه موقع باندې ډیره خوشحالي میلو شو چې اے حنظله ستا پلار خو د پیغمبر د دشمنۍ د وجې نه شام ته ورسېدو او تعالی د پیغمبر په غلامۍ کې اعزاز دا میلو دی. نو حنظله رضی الله عنه مال د ژوند دا ډیره لویه خوشحالي وه. او هغه ورځ چې ما کله ایمان راوړو، حنظله رضی الله عنه مبارک هغه خوب رښتیا شو، هغه تعبیر چې په ژوند باندې رسول الله مبارک لیدلو. حنظله رضی الله عنه چا تپوس کو چې اے حنظله تا ته کوم یو عمل ډیر غوره دی؟ وای ما ته د الله رب العالمین په نیز باندې دو عمل غوره دي، په سخته ګرمۍ کې روژه نیول، د دشمن خلاف جهاد کول، او په عرفات کې الله ته جړا کول. دا درې شیان مې ډېر خوښ دي. حنظله رضی الله عنه مبارک وای په سخته ګرمۍ کې روژه نیول، جهاد کول، او په ګرمۍ کې حج او عرفات کې حاضری کول. عزیزانو زمونږ استاسو ایمان داده چې د الله رضا میلاویږي څه قرباني به غواړي. کله مال درنه الله غواړي ته به دا مال ورکې الله ته، کله به درنه الله ځان غواړي دا ځان به الله ته ورکې، کله به درنه الله جل جلاله جهاد میدان کې د بل سره تعاون غواړي دا به ورکې. ټول عمر د خپل نفس خواهشات پوره کول دا لیونتوب دی او خيارتوب نه دی. الله دې زمونږ استاد ګناهونه معاف کړي.